الله الرحمن الرحیم. باب نمبر 3 آغا دا اعوذ باللہ بسم اللہ باب روانو پاغے کے درس نمبر 26 آغا باب آغے کے آخری سبقون دائی چی پا درے طریقوں کے سلور وجوہ چلاول طریقے درے دے تلاوت شروع کولو اور سلور وجوہ دا غی مخ کے بیان شوی دے. پاغے کے درس نمبر 26 طریقہ نمبر 1 ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت کے سلور وجوہ چلاول او جائز او ناجائز روکل چې سړی راشي تلاوت د صورت د سر نه شروع کی د تلاوت آغاز هم دی د صورت د سر آغاز هم دی نو دی کې فصل کل ټول جدا جدا امخ کې شوی دی. اوجه نمبر 1 پکې څنګه فصل کل اعوذ بالله بسم الله تلاوت په جدا جدا ساګان دلته تلاوت کې صورت راغی درې وانه په جدا جدا ساګانو ویل لکه وجه نمبر 1 دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل بسم الله الرحمن الرحیم فصل الف لام میم دا وجه پکې وچلې طریقه نمبر 1 کې جائز ده ټول جدا جدا شو بسم الله د صورت د سر جز دی او ویل شو او نه تړل شو خیر دی جائز ده. دویمه وجه وصل کل وصل په وستوال ته کل ټول اعوذ بالله بسم الله صورت په یو ساویل ګوره دلته دی نقشې ته وګوره او دې تم ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ټول یو ځای شو نو په دې طریقه کې دام جائز ده ولې د صورت سر دی بسم الله د صورت سر سره وجنګېده درې وانه یو بل سره وجنګېدل خیر دی جائز ده. وجه نمبر 3 فصل اول و ثانی چې اعوذ بالله او وقف کې بسم الله د دې صورت سره مرګره کې لکه داسې ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دا وجم پکې جائز ده بلکې بهتره ده. ولی بهتره ده؟ بسم الله د صورت د سر جز دی دا کتابونه لیکي او دلته عملا مخکاره شو چې بسم الله د صورت سر سره او تړل شو اعوذ بالله ته ځان لشو اوس د دې الټا ویله سلورمه وجه وصل اول فصل ثانی اولنی دو یو ځای کول اعوذ بالله بسم الله په یو ساویل صورت په بل ساویل لکه ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقف کل بیا ویل الف لام میم دا وجم په دې کې او چلی ده په طریقه نمبر 1 کې دام پکې جایز شولا نتیجه سره وته طریقه نمبر 1 سره تلاوت د صورت د سر نه شروع شي نو دې کې د وصل فصل په اعتبار سره سلور وجه او چلی دي سلور ونه جایز وي یو پکې بهتره وا او سلور ونه ځکه جایز وي که بسم الله جنگې د صورت سره عموما صورت سر دی خپل جزء دی او که بسم الله نه جنگول کیږي د دوه کنه جنگول کیږي نو بیا هم خیر دی سبق نشته دی. الرحمن الرحیم آغا دا اعوذ باللہ بسم اللہ باب نمبر 3 روانو آغی کے آخری سبقون دی 27 نمبر درس آغا سے طریقہ نمبر 2 دا تلاوت شروع کلو دویمہ طریقہ ابتدائی تلاوت درمیانی صورت چی سوکراشی و تلاوت شروع کی خود صورت منزوی که دا رکو سروی دا رکو منزوی عرضی نچی دا سپاری سر خود چی دا صورت منزوی لکا ان اللذین کفرون نشروع کی اولئک علی خودن نشروع کی لیکن سلور وجہ چلیے گی دا وصل فصل پہ اعتبار سره سلور وجوه جوړیږي دی کې لکه اوله وجه به څنګه چلے فصل کل چې ټول جدا کې اعوذ بالله بسم الله او آیات تلاوت نو هغه به فصل کل ته ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئک علی هدى من ربهم نو دا وجه پکې او چلی دا جائز دا ولی بسم الله د صورت د سر جز دی دلته آیات نه شروع ده نو الته فصل راغی جدا وال راغی جائز ده. دویمه وجه وصل کل چې ټول په یو ساشي اعوذ بالله بسم الله او تلاوت په یو ساشي لکه څنګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا نو ټولم په یو ساکړل نو دلته اعوذ بالله بسم الله او آیات دا او جنگیدل نو دا ناجائز شول دا دویمه وجه ولی ناجائز شو بسم الله د صورت د سر جز د کلته او جنگیږي خیر دی او دلته آیات سره وصل راغی په وستوال راغی دا ناجائز شول. دریمه وجه فصل اول و ثانی چې اعوذ بالله ځان لکه بسم الله بیا د تلاوت سره مرګري کې ګوره وتا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئک علی هدى من ربهم. او چلی دا خو ناجایز ده، که چانه دا چلو شو ناجایز ده. ولی بسم الله بیا د آیات سره او جنگی ده، د صورت د سر جز دی د آیات سره او جنگی ده، نو دا ناجایز شو. دا درېمه ناجایز شو. څلورمه وجه چې اعوذ بالله بسم الله په یو ساشي وصل اول فصل ثانی، اعوذ بالله بسم الله په یو ساشي او تلاوت په بل ساشي. لکه ګوره وتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقف اولئک علی هدى من ربهم. او چلی دا دا جایز شولا. ولی جایز شو بسم الله د آیات سره اون جنگی دا. نتیجه دار وته طریقه نمبر 2 ابتدا د تلاوت درمیان د صورت نه چې شروع کې دی کې سلور وجه چلیږي جوړیږي پکې سلور، خو دو جایز او دو ناجایز. کومې دو چې ناجایز وي هغې کې د بسم الله په وسطوالي او وصل د آیات سر راتلو، حالانکه بسم الله د صورت د سر جز دی هلته وصل پکار، نو دا ناجایز شوله ځکه بسم الله د دې دویم صورت د سر جز دی. دلته شک پیدا کیږي چې د صورت په آخر کې هم چېرته بسم الله لیکلې وه، نو د دې وجه نه دا یوه وجه ناجایز شوله. نو نتیجه دا راووته طریقه نمبر 3 د دې باب اخري سبق چې تلاوت جاری وي او مخې ته بل صورت درشي، نو دلته څلور وجوه چلی دی. دا یوه وجه پکې ناروا شوله، ناجایزه شوه، ځکه دلته بسم الله د دې صورت اخر سره لومبني صورت اخر سره بسم الله وصل راغی په وسطوالي، او بل صورت په بل سازان لا شروع